نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار صدق الله مولانا العظيم درود شریف ووایه الله اللہ تعالیٰ فرمی چې قیامت پوری دی به الله تعالیٰ اعلان وکړي او به فرمایي دا هغه ریز ده چې په دې کې رښتیا رښتیا کول دا به رښتونکو خلکو ته کار ورکوي یعنی قیامت کې به خلکو ته رښتیا کار ورکوي دروغ نه دغو رښتونکو خلکو دپاره به جنتونه وي باغونه به وي د دو لاندې به چشمې نهرونه جاري وي الله به دو نه راضي وي دو به د الله نه راضي وي دا ډېره غوټه کامیابي ده لویه کامیابي ده چې چاته الله نصیب کړي موږ ټول ته د خدای جنت نصیب کړي موږ ته خدای خپل رضا نصیب کړي جنت د الله تعالی د رضا ځای ده د رښتیاو په مقابله کې دروغ دي رښتیایي دې ته چې د واقعي مطابق خبره وکړي یا چې څنګه ته هغسې د خبره ده هغسې د جذبه ده هغسې د عمل ده توافق ده خپله کې منځ کې بربري ده ژبې زه عمل دا برابر دي دا رښتونکه شو که زه یو څه یی ژبه یې بل څه یی نو دا دروزغن شو که زه کې په خولې د ایمان خبرې کوي زه کې بې ایمانه ده کافر ده منافق شو او که د ده عمل د مخلوق دپاره و خلکو ته دا اثر دا خبره کوله خلکو ته دا شیله په ظاهر باندې چې زه دا کارونه الله دپاره کوم دا ریاکاره دا دروغجن ده دروغ دا د ضمیر خلاف ده چې کوم سره دروغ یای دا د خپل ضمیر خلاف کوي دا د خپل ضمیر خلاف کوي او چې کله د انسان د خپل ضمیر خلاف کوي د ضمیر ورو ورو کمزوره کېږي لکه څنګه یو سړی ده چې هغه په بار بار یو شی مږي داسې پښتو ته سولوي داسې نو اخري نه څه جوړ شي هغه کمزوره شي ورو ورو کمزوره کېږي دا غوښونه یې ورو ورو د پوسته څه ده په سوال باندې وایه وایه اخري بریک پوته شي اوسپنه راخله په بله اوسپنې وایه 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 اخري به کمزوره پوته شي دا ضمیر د انسان چې کله د دروغ یایي د دروغ سره د ضمیر رو رو دا د خپل کار پرېږدي ضمیر کار دا ده چې تا چې دروغ یایي ضمیر یې ته چې ښه دې نه ویلو غلطه کار دې وکړو نجایز کوي دوی ته چې نجایز مه کوه خو کله کله به د ده اواز مدم شي تو ښکاره چې کله بوډا شي
زمانو ته چې دا ما کوې چې روان وي بیا خو سره زور کوي کوتاکه چلوي خبره چلوي خو چې کله کمزوره شي بس یې چې وس نه مې ووته اوس خبره وس نه مې ووته بچي مې لاس نه ووتو نو ضمیر چې کومه ضمیر داسې ورو ورو چې کله مړېږي نو اخري ضمیر مړ شي بیا ده کې د حق د قبلولو د هدایت د قبلولو هغه دم خم هغه قوت صلاحیت قوت هغه کې ختم شي نو الله رب العالمین د چا نه هدایت نه خپلي هدایت رب العالمین جاري چا باندې بندګي هغه د موږ رب ده د الله رب العالمین د موږ رب ده هغه د بندګانو دپاره دا جنت پیدا کړی ده جنتونه پیدا کړي دي ته هغه جنت نه تنګېږي نه جهنم تنګېږي نه جنت تنګېږي جهنم چې ډاک شي هغه بیا به ویته چې هل من مزید نور څوک شته چې موته راشي حالانکې یو جهنمي وجود به دومره ستر لوی وي لکه دونه کوهاټ کسي دونه ستر هسې ما ورته مثال ویلو یو غاښ به د یهود غره مروي دا غره مره ده نه دا غټ غوښې وشو ګورې دا څومره بوی سړه دې پوره چې دا عذاب ښه وخوري دا خو نه به جهنم بیا چې هل من مزید څوک شته چې راشي الله چې جنتونه نه تنګېږي د الله تعالی جهنم نه تنګېږي وسیع ده ودرومې ده چا کوم په خوښه چې ده خو الله رب العالمین جل جلاله چا مو د هدایت لار نه بندوي موږ خو ځکه یو چې څوک زما ځکه چې خو پرې ګزاره نه کېږي چې کله اخري شاشي بیا ملګري چې ګیاره سوزیو ځایي نه بیا نامي لیکي چې نور ځای نشته الله رب العالمین جل جلاله سره ځای نشته خو دې الله رب العالمین یو قانون د موت ورته وایي چې لکه څنګه یو سړی اور بال کړي د خدای اور دې پورې یو قانون ده ته لرګي راخله شون لرګا ده ایرا کوي سکاره جوړوي سکاره کویلا جوړوي هغه ته سیزوای کویلا به جوړه شي بیا کویلا اور کې واچوه د خلک بنوي چې دا ترکان یا څه ده کوي دا تاسو ته بني ته وایي پش کوي که نه اخري بیا هغه کویلا ټوله وسېځي ایرا جوړه شي اوس بیا ایرا چې کله ایرې ته بیا اور ویر کړي هغه بیا هغه اور قبلوي مثلا ختم شو بیا اوس چې دې کې دا د الله تعالی قانون ده چې بس کله ایرا جوړه شي بیا ایرې کې نه دا صلاحیت نشته دا قوت نشته چې هغه اور بار کړي مزید څرنګه ته د الله رب العالمین انسان ته ضمیر ورکړی ده عقل یې ورکړی ده صلاحیتونه یې ورکړي دي چې دا بار دروغ یایي یا داسې عملونه کوي چې هغه عملونه د نه کولو عملونه دي هغه یې بار کوي پرېږدي نه اصرار کوي په د خپلو عملونو باندې نو الله رب العالمین جل جلاله بیا د ده د ضمیر د الله قانون مطابق ختم شي خطیئته خدای چې کله خطا وکړي د باندې ګناه مسموم کړي زهریله کړي وجود ټول ختم یې کړي بیا الله رب العالمین هغه ته هدایت نه کوي دا نه چې خدای هدایت نه کوي ته د هغه د خدای د قانون مطابق هغه ته هدایت ورش نه میلوي اوس ختم شو ځکه چې هغه کې صلاحیت ختم شو قوت ختم شو چې کومه موقع هغه د هغه لاس نه وبسله الله رب العالمین د موږ رښتونکي جوړ کړي دا موقع چې لاس نه وباسي د دروغ یې وباسي وینه چې کوم ساعت دروغجن شي دا اخري کې دنیا نه به ایمانه شي الله تعالی فرمایي ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار دوه شینې وشیل یو دروغونکي ته د هدایت نه ورکوي چې د دروغ یایي ځکه چې د ضمیر ختم کو خپل او بل نشکري ته نشکر د رزغان ده احسان خدای سره کوي منسوب کوي بل ته یا ځان ته منسوب کوي متکبر شو یا بل ته منسوب کوي مشرک شو انبیاء علیه السلام وبو همیشه د دروغو نه دروغجن سي نه ډېر ځان ساتلو او دا به هغه په هغه کې وه چې یو سړی که ته ډېر ګناهګار ده
خو چې رښتیا یایي دا سره اصلاح کېږي. یو سړی چې کله دروغ یایي دا ټول دنیا ته دوکه ورکوي. د انسان سره د رښتیا او د هغه دپاره یو شی ده چې سړي زه یوه خبره سم ورته کوي، زه به څنګه معلوموم دا سره چې ما ورته وایي چې دا خبره داسې ده، خو دا خبره د زبان څه ده، دا یې د یوه عینه ده، دا یې ما ته ښیي. نو که دا د خپله عینه ما ته کړي درزغنه شي، ژبه یې درزغنه شي، د ده عینه ما ته کړه، د ننه ضمیر ما ته پته نه لګي. اوس نن سبا د بې اعتمادي ویلې ده، څوک اعتماد کوي بل باندې، نه په نیک کوي نه په بد کوي. ویلې چې هغه خلکو نه اعتماد اوچت شو، دروغ د خلکو اعتماد ختم کوي، د اعتماد ختم شو. چې کومې معاشرې کې رښتیا وي هغه کې اعتماد وي. بس خبره ما ته وکړه دغسې ده که نه. انبیا علیه السلام به د دغو دروغو نه ډېر نفرت کولو. حتی شاه صدیق رضی الله خپله یوه خبره کوي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته به چا داسې یوه خبره وکړه چې خبره به ده ته دا ویله چې دا خبره دا رښتیا نه کوي، ده په زړه کې به د هغه سړي په باره کې کټکا وه چې څوک به یې بغیر ته رښتیا نه ویل. خود نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې رښتیا یوه نیکي ده او نیکي زه د جنت په لارې باندې چوي، او سا چې رښتیا یایي اخیر څه راشي ده ته الله رب العزت صدیق ویلی شي. صدیقونو کې شمار یو صادق ده، رښتونکه، یو صدیق ده، څه ده چې هغه موږ یې چې رښتیاونه جوړ ده، رښتیاونه جوړ ده. دا موږ د اوله ګرځي د لچي وله بیا د وړکي ورته یې چې ما ته جاز جوړ کړه، بیا هغه ورته یو کښ صحابي وکړي بیا ته جاز جوړ کړي نه، نو هغه جاز څه شي جاز وي؟ لچي جاز وي، لچي کوتاره وي. درنګ دا د سړی جوړ دي څه شي نه ده، رښتیاونه جوړ ده، صدیق ده. چې کومه خبره وکړي هغه رښتیا کوي، چې کوم عمل کوي هغه یې په رښتیا وي، دروغ عمل نه کوي. او چې کومه اراده وکړي او هغه د ښه شي اراده وي، د حق شي اراده وي، دا هغه اراده یې پوره کولو کوشش کوي. موږ خو چې ارادې نه ته وایي بیا یې چې بس خبره مې ارادې کې واچوله، ارادې کې مې واچول. ایوار یو سړی الله رب تبلیغ جماعت نور زیات کړي، هغوی چې بیا اخري کې نامیلي کړي، د اخري کې نامیلي بیا دې چې اراده وکړه هغه ټیم کې هغې صاحب چې ته ارادې نه وي دی چې څلور څلور میاشتې څوک تېوری هغه ته ویلوړ ده پشي سړی ویلوړ ده هغه صدا غني و بوډا و هغه نه د ارادې نه ما غلطه شوه چې ارادې نه ما تېره ده شوه چې اراده ده چې یا که څه څه سالي کې زه اخري بیا چې نه پیر شو بیا مې ته وایي چې هغه شی لیکه چې یا یې کوي نه نو موږ هغه اراده ده، موږ ارادې د هغه ارادې دي. څخه خدای کې انشاء دا کار به کوم بیا به دا کوم دا کوم هغه د موږ اراده اول اراده دروغ ده، اراده مو دروغ ده، خبره مو دروغ ده، عمل مو دروغ ده. که چاته موږ د دې د نه کذاب جوړېږي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دروغ ګناه ده، ګناه د انسان د جهنم په لارې شي. او سا چې دروغ یا یو وخت داسې روحي چې الله رب العالمین دا کذاب ولیکي، الله مجدونه وساتي. دروغ سچایي د خپله کې مقابل دي، همیشه جیت چې کوم ده دا رښتیا کوي، رښتیا خبره د اخري غالبه رسي. تاسو وګوره دا امریکایانو چې موږ داسې بار یو دومره طالبان مخاطب وکړو، تاسو ورېدو په دا میډیا کې ټوله میډیا دو سره ده، ټول دروغ دو سره دي. څومره دروغ دي د چا سره دي؟ دو سره دي. او موږ ټول دروغ ورېدلو ولئ سماعون للکذب، اخبار دو سره ده، ریډیو دو سره ده، میډیا دو سره ده. نن مو 200 طالبان مړه کړو، هسې کې طالبان داسې وکړو، موږ یو تن مړ شو، دو ډېر مړه شو،
دا شپېږ زره خلک دي دا مخاطم کو دا ډېر دا تاسو د 10 کاله خبرې واورېدلې خو رښتیا ورته وښیلو چې په تېښتې څوک ده یوه تاسو خو وایې ما درېږه ذکر بغي کېناسته په تېښتې څوک ده طالب په خپل ځای کېناسته یو پلن رالاړ هغه ځای کېناسته دوی چې کله شل زره پرېږده کله چې ټول شو لوړ دي لکه نه پوتې تاسو دا خبره مو وکړه چې رښتیاو مخه دروغ نه شي ګټلی د رښتیاو میژاک د ګټې شیر باندې بار ده چې کله خپله کې یو ګټې شیر ده یو رښتیاو میژاک ده چې خپله کې اخته شي څوک کلوي څوک وایي یوه رښتیا اوزه ده بله یې دروغ هتي ده چې ښکر سره کې خپله کې ویل که څوک وغورځوي هتي به وغورځوي ویلې چې هتي دروغ ده مسلمان تاسو رښتیا مسلمان جوړ شئ نن رښتیا د چې کوم څو سره چا دا خطا ده چې د کوم ځای کېدو یې چې زه خطا یم مسلمان وولو ته مسلمان نه دی والي دی دروغ څه دی دروغ مسلمان دی والي دي چې په رښتیا مسلمان یې باندې ته کفاره وجنګېدلو اوس یې ګوره چې کوم پلی کفاره اثار ده او چې کله په رښتیا و شریعت وشي بیا تاسو ته ولخ باندې شي یو خو تاسو وي چې موږ په خولې خولې دا خبرې کوو څوک خپل رښتیا دي نو هغه همیشه یاد لرئ د رښتیاو مخه دروغ نه لري دروغ به خوي خار خوري خیر نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته سوال وکړو چې یا رسول الله ما خو ډېر بد عملي ده دا یې د رښتیا یل وو دې کې لږ غوندې خوند وو ما کې فلانکې ګناه ده فلانکې ګناه ده فلانکې ده شراب شه نشي کوم ډېر غلط کارونه مونه کېږي خو په یو وخت باندې ټول نشه پرېږده غیبات ته زه کوم ډېر کارونه کوم اوس ته ما ته وایې چې زه کوم یو شی پرېږدم چې ونه یې ونیسي ونه یې ونیسه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دروغ پرېږده شي ټول نه دا کار راته اسان معلوم شو چې دا لکه ډېر اسان ده وایي دروغ پرېږده شه دا خو اسانه خبره ده نه به یې وشه دروغ به نه یې چې کله کور ته راغللو نبي کریم صلی الله علیه وسلم واپس شولو یو شي ته زړه وشو غلط کار ته شراب بوت شو زه کې سوچ ویرغلو چې تا نه خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم تپوس کوي د هفتې نه بعد چې کله ته مې لاړ شي چې څه دې کړي دي تا شراب مو څښلي دي بده خبره چې تا ما شراب څښلي دي خوند به ونه کړي نه څه خیر دی صبر یې وکړو بس صبر چې کوي خپله معنی ګناه نه درجاتو څه پیدا کوي صبر پیدا کوي ځکه تا کې تقوا پیدا کوي بل عمل ته لاس واچولو دا به وکړه بیا یې ته خبره مخته شه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته رښتیا به ورته وایي چې رښتیا ورته وایي دا خبره خوند نه کوي چې کله راغلو یوې هفتې نه بعد نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته یې عرض وکړو چې یا رسول الله چې الله هم موږ فضل وکړو ټولې غلطۍ پرېږدولې ټول ګناهونه مو پرېږدول نن سبا دروغو ته راشه ورته ځکه یې د دروغ نن سبا ټول دروغ عام شوي دي که دا دروغ دی موږ مسلمان نه ووتو دا چې په رښتیا روان شو بیا به عمل رښتیا شي بیا به دین په نام باندې بدیني نه کوي اوس موږ چې کله بدیني کوو په کوم نام باندې کوو په دین په نوم باندې کوو ټول نه غوټ دروزغان او ټول کافر غوټ کافر ده ځکه چې یو خو دا دروغ کوي او بل بیا دروغ چې په کوم نام باندې کوي د اسلام په نام باندې کوي او چې کله د اسلام په نام باندې دروغ شروع شي د اسلام په نام باندې بدیني شروع شي بیا دین ته څوک نه رسي ټول نه زیات رکوټ مسلمان په خپله دین دی په خپله ده دې باندې مولانا روم رحمت الله یوه واقعه ذکر کړې ده هغه فرمایي چې یو سړی و یوه ښځه وه عیسیانه وه مسلمانه شوې وه خوند یې کړی و اسلام یوه قافله راغلله هغې کې سبی ټیم یو سړي اذان وکړو د ځان نه ځنه خلک
ته خوند ورکوي چې ما چې ته ځان وکړه اواز یې خوند نه کوي یا هغه اواز ډېر بد کریه اواز و خو ده هر چا ته خپل اواز خوند ورکوي مشکله دا ده هغه د خپل کریه اواز سره اذان وکړو هغه الجنې تپوس وکړو دا څوک ده دا څه شی و وایي دا د مسلمانو اذان ده او خو څه کوي که نه خپله هغه هر چا خپل څه مذهب شته تنګ تنګ خو وکوي وایي دا د مسلمانو اذان ده چې معتبر د اسلام ده بس بیا یې صحیح شوله پلار یې راغللو ډېر موړ و پلار یې سونا یو شرفی دا شیان یې راوړو وایي دا تاسو ته ما هدیه راوړې ده چې دا څه شي هدیه ده چې تاسو بېسبي اذان چا کړې ده چې داسې یې کړې ده چې دغه د برکاته یې ما لور بیا پاس خپل اسلام ته خپل هغه ته بیا یې صحیح شوله نو هغه ته به یې لیکلي دي چې همیشه دین چې کله ختم کېږي دا چا سره ختم کېږي دین په نام باندې بېدینو خلق لاس چې دین ورکې نه وي دروزغن وي او نما د اسلام پیش کوي او کار هغه کوي چې د اسلام نه خلاف وي دغو خلکو نه بیا دین نه خلق متنفر شي ځکه چې هر څوک خبر نه وي چې دا دین ده دین څه شانتې ده کتل اخي وینه او مسلمان کسي هم دا مسلمان ده موږ یو ورور ده هغه چې ته بار و هغه معاملات ښه دي ډېر بیا هغه کې هندو سره څه معامله راغلې ده بیا هغه مې یوازې تپوس کړه چې ته رښتیا مسلمان یې هغه دا مطلب و چې که د مسلمان معامله وي خراب به هغه ورته وایي چې اسلام دغه درس ده چې شانسي او سیخه معامله کوه نو معاملات یې موږ کوټه دي هغه د اسلام مطابق نه دي چې کله چاته سفارش کوي چې لسم سکول یې نه ویله په خاورو نه پوهېږي چې ته ورته سفارش وکړي سکول کې داخله دا سکول کې مشتر صاحب دا سکول کې داخل کړه دروغ دي که رښتیا دي ده چې نوکري ورکړه دروغ دي که رښتیا دي دروغ دي دا دروغ دا هغه کې څوک وایي چې دغسې ته خو نوکري ورکړه او دا چې کوم دا ډېر قابل ده یی چې دا ډېر غوټ بزرګ ده یی که نه حالان کې اوس دروغ ویلو موږ دروغ سفارش ته څه یو بزرګي یو دا یې موږ معاملاتو ده حد ته رسېدلي دي دا یې موږ ده حد ته موږ رسېدلي یو دوایي موږ 2 نمبر استعمالوو سړی په هسپتال کې پروت ده اصلي دوایي ضرورت ته وي ته که دوی اصلي ویر نه کې مړېږي دغه دلته کې 2 نمبر ده که 20 نمبر ده هغه یې راونه کړې ده ټک مړ شوی ده دروغ دي که رښتیا دي دروغ دي لیکلی اصلي ده او دا دروغ دا موږ کوو د دغو دروغو وجې نه د مسلمان کوټه شو سهار نه بېخه پورې هر څوک خپل یو دروغ یایي خو پته نه لګي چې څومره دروغ دی دروغجن دي او بعد خو داسې دروغجن دي چې په خپل دروغو نه پوهېږي چې دروغ یې اشخاص یو د لچي ساعت یې شوی ده مخکې د عرب چې کله عرب چاته مثال ورکوي چې فلانکا د اشخاص نه زیاته لچي ده د عربو دغه یوه مقوله ده چاته چې خبره کوي چې فلانکا د ده نه هغه ده هغه یوازې وړکي درتاو شو تنګولی وایي ته چې لاړ شئ منډه فلانکي ځای کې خجورې ویشېږي فلانکا څخه خجورې ویشئ هغه کتابو والا لیکلي دي چې هغه ورکو ټولو منډه کړه چې خجورې ویشېږي یو ساعت تېر شو دا خپله هغه ته ورغلو هغوی دي چې خجورې کومې دي درزغنه ته دروغ ویل دي بیا چا ته تپوس وکړي ته ولې راغلی وایي چې ما چې ماشه که رښتیا مو ویلي دي نو موږ هغه درزغن یو چې کله کله د خپل درویغ ته رښتیا لګي دا چې د کوم نن سبا د جمهوریت ته رښتیا دا رښتیا دي که درویغ وي دا د امریکایي چې مو جمهوریت داسې ده موږ ورته وایي چې الله د موږ ګلونه په لګوو هغه د مصر کې 2 ورې دا پاس شو ویلې کړه
او چې کله به جمهوریت چې کله به یې ویر کړه بیا یې چلولو نه ته چې د فوج شو د پولیس شو بیا د دوه ملګري بیا یې پرېږدي نه کور ته دې کې ته چې رښتیا یې چې زه ښه سړی د بل ښه سړی ده ته څه پور در کوي خو د بل به دروېږ چې دا سرکوزه ده دا یې کار نه ده دا بېکاره ده او د ویغو پرتړي خو دروغ خپله ویل دي ځان ته نقصان ورکول دي یو دا وي چې بل به یې دروغ ویل دي چې دا غلط ده ده کې دا خبره دغه وي چې وینه پرې باندې یا بهتان ده د شرک نه بعد دویمه ګناه ده ته هغه لګوي په خلکو باندې د موږ ټول په دروغ کې مبتلا یو که مبتلا نه یو ټول مبتلا یو ورکې نو قیمت کې به ته دا غواړي چې زه د خپل قیمت دې ښایسته کړ بیا به ته بې رښتیا اختیار کړه که تا رښتیا اختیار کړو کله څو ورځې خو به تا تکلیف وي دکان به دې نه چلېږي ځکه چې دکان په دروغو چلېږي وکالت به یې نه چلېږي وکالت په دروغو چلېږي خو چې لاندې تکلیف اوچات کا اخري جیت به بیا ته وي ته یاد لره اخري به ته کامیاب وي اخري به تا میدان وي ما وارد یې کتاب راخواستو فتوحات مکیه چې ته پروت و د اسماعیل خان کې ګرمي ډېره خو فردونه کتاب پروت و ما چې تا دا وخت څه لیکل دي هغه داسې څنګه چې داسې مور واړولو په هغې کې لیکلي وو چې رښتیا به همیشه بر وي عربي ترجمه یې دا ده عربی کې ده رښتیا چې چېرته کې وي په کوم چا سره وي هغه به مخته کېږي مطلب یې دا و چې کافر رښتون کوو تو نه په رښتیاو کافرو به تو نه مخته ده که ته دروغ مسلمان وي کافر په رښتیاو مسلمان ده څوک به نه مخته کېږي کافر ځکه چې هغه رښتیاو کافر ده ته په رښتیاو چې دروغ مسلمان یې که هغه رښتیا یې کافر ده خو رښتیا یې ته دروغ یې ته به هغه نه مخته کېږي ته به هغه نه نو دروغ چې کوم دي رښتیا دا به همیشه جیت وي حضرت پیراني پیر رحمت الله علیه موږ د پیراني پیر دا مطلب نه چې کنې ټول غټ پیغمبر ده اصلا موږ نن سبا دا ټولې مسلې مو خطا کړي چې وایي چې امام اعظم بیا یې چې دا خو موږ امام اعظم خو پیغمبر ده خو سړی هغه خو پیغمبر اعظم ده هغه خو عظیم پیغمبر ده نو امام موږ دغه چې مطلب هلته موږ امام نه یایو او چې کوم د مسلو کې ډېر څه مخته وي موږ ستاسو خبرو کې تاسو زه پوهېږم هغه کې موږ څه چاته یایو چې خلک په سیاسي مسلو کې هغه ته موږ څه یایو چې دا امام د پېشوا ده نو هغه امام اعظم چې موږ وایو مطلب مو دا وي چې څلور امامان چې په هغه وخت کې څومره امامان دي په هغو کې ټول لوی امام څوک و دا امام اعظم و دا مطلب مو نه چې هغه پیغمبر ده والعیاذ بالله دا خلک ته دوکه ورکړي دا اوس دروغ دي تاسو چا څوک داسې یایي دا پیغمبر ده دغې کې دا ټول تقریبا ملایانو مجمع ده ملایان دي بل څوک دي ورکړي طالبان دي ورکړي خو څوک یې کې غټ ملا ده څوک یې کې وړیکه ملا ده نو چې کله څوک وایي چې دغه ملایانو کې دا غټ ملا راغله ده نو هغې دا مطلب خو نه چې دا غټ لوی عالم ده لوی عالم خو خدای ده خدای خو ملک به جوړ وي نه خو موږ وایي چې دغه میدان کې څومره ملایان دي په دغو کې کوم عالم زیات عالم ده دغه کې زیات عالم ده څرنګه تا پیراني پیر مطلب دا نه ده چې پوه دا پیغمبر ده مطلب دا ده چې دا داسې پیر و چې ډېر خلک یې پیران کړو څه وایو لکه موږ ته چې استاد العلماء دي علما او استاد ده ډېر خلک یې څه کړو ملیان کړو استاد دي استادان استاد ده نو شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه هغه چې کله مور سولو پلار یې وفات شوی څلوېښت اشرفۍ دا یې تیار شوي چې کله مو دوه عالي علم وکړي بیا دا واستوي علم پسې کچې ته ځي څلوېښت اشرفۍ دې دا چې کله زوغه شوه خپل ځای کې سبق ختم کړو د کوم د خپل علاقې سبق و دا یې پوره کړو
نو مور ته وویل چې مور زه سبق ته ځم. دغه ټایم کې د بغداد دغه علاقې دا دغه څه ده د علم چرچا وه کوفه. هغې ویل ته چې بچیه ډېر ښه ده یوز وه او هغه دغه یې صحرا وه چې بچیه یوه خبره ده چې ته چې بیار سي ما به نه ګورې و مور نه وبسه سبق وایه ته چې بیار سي ما به نه ګورې. حقیقت دغه وه چې بیا نه ورو دغه نه ورو. او دویم دا ده چې ته همیشه رښتیا د لاس نه ونه ګرځوې همیشه رښتیا یې رښتیا عمل د رښتیا کوه. تاسو د شیخ عبدالقادر جیلاني اقوال وګورئ د ده کتابونه وګورئ دکې ټول دغه خبره رښتیا کوي که ملا ته یې کوي صحیح ته کوي که عامي ته یې کوي صحیح ته کوي چې دا خطي ده در کې دا خپله یوه خبره لیکي چې زه موږ روان شو یوه قافلې کې